السلام علیکم عزتمنو د اویس ماشوم قاتل پیدا شو او کنه ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ مهرباني وکړئ زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې خله یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. د اویس ماشوم د قاتل په باره کې د ټول کلي مشرانو وینا کړې ده او د خیبر د پښتونخوا نه یې غټې ګیلې کړې دي. وایي چې تر اوسه پورې د اویس ماشوم قاتل لا نه دی ګرفتار شوی. د اخر ولې عزتمنو د اویس د ماشوم د قاتل په باره کې مشرانو همداسې خبرې وکړې. وایي چې تر اوسه پورې زموږ د بچي قاتل لا نه دی پیدا شوی. د اخر ولې د انتظامیه دومره کمزورې ده، که دومره کمزورې ده نو دوی د موږ نه د ټکسونه ولې ځکه چې دوی تنخواه چې اخلي نو دا خو ټول زموږ ټکسونه دي او موږ ټکسونه ورکوو. که چېرې ګرفتار نه شو نو موږ به د دې ټکسونو د هر څه نه به انکار وکړو. بیا د مور نه هم دغه شانتې انټرویو شوې ده او مور هم ویلي دي چې زما د ګل تر اوسه پورې قاتل لا نه دی پیدا شوی او زما د دې انتظامیې نه غټه ګیله ده. عزتمنو دا میاشت ښودونکې ده د اویس په باره کې موږ ډېرې ویډیوګانې سازې کړې او دا ویډیو مې ځکه سازه کړه موږ نه مې خپلې مینوالو دغه شانته ډېرې غوښتنې کړې وې چې د اویس د قاتل په باره کې موږ ته ټول معلومات راکړه چې د اویس قاتل ګرفتار شو او که نه، ځکه چې د اویس د قاتل نه مخکې اسماعیل ماشوم تر شوی او د هغه قاتل زه تزه ګرفتار شو او په جیل کې دی او هغه هم ښځه ده. موږ هم غواړو چې زر ته زره دی د اویس قاتل ګرفتار کړل شي او د چارسدي په چوک کې دی زر ته زره پانسي کړل شي، ځکه چې عزتمنو دا دی د اویس د مور د خولې وینا وه چې ویلې چې دا قاتل ونیولی شي نو موږ غواړو چې دا د چارسدي په چوک کې سریعام دی پانسي شي. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ، خله یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.